رانا دی مړنا کړي زما غازی لالیا لګ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله رب العزة دلتا خاص خطابي بني إسرائيل سرکو مخی او دو خطابات ذکر شو باقی که اللہ رب العزت داو اتر انعامات باو ذکر کرو دعا عذابنا دویم خطاب کی جدے داو خواستنا مشران و کشران دل دریم خطاب کی ادعونا من وعلا رستوا چې تاسو د الله نه سوا د بل چا بندګي نه کوئ هغه چې دې بیا د الله سره شریکان جوړ کړو دارنګه د الله خپل توحید نه رسو د والدینو ذکر وکړو د مور پلار سره خصوص وکوي دارنګه منځ وکوي زکات اور کوي دویم چې یو بل سره جنګونه نه کوي یو بل له کورونه نه وباسي دا کارونه به تاسو حرام دي دا وعده چې اصل دی وعده خلاف ورزي وکړه دا ټول کارونه چې الله تعالی دا کوي هغه نه کول چې کوم نه منع کول هغه به کول. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ويعتوخ الجوع واغستموا بني إسرائيل أخوعدا أويل منجد الله قلنا لا تعبدون إلا الله لا تعبدون أحدا إلا الله عبادت ما قوي دهيشا سوى الله وبالوالدين إحسانا تمور باسا بخصلوا قوي أحسنوا بالوالدين إحسانا. قرآن کریم کی اللہ خپل ذکر کوي د توحید موثره د والدینو د حقوقو ذکر کوي چې دا یو اهم مسله ده حقوق الوالدین او دا زموږ شیخ شاکور رحمت الله علیه خپل اکثر بیانات په دې باندې کول او بالوالدین احسانا د مولا سره خصوص کوي حکمت بنی بلاد اجلا اللہ خالق حقیقی نو اول ذکر اللہ خبرزان کی دویم چی دنیا تا سڑے دمور پتاب دوجن راگل دے داغون پیدا شوئے نو دویم ذکر دا والدینو بے والدینو خپلان جی کن دی دا والدینو بوجہ راگو ذکر وبالوالدين إحسانا ممتازا وخصوصا وذي القربى خپلوانو سره واليتامى یتیمانو سره خپلوان ذوي الفروض دي كعصبه دي ذوي الارحام دي واليتامى یتیمان هغه کس یتیم دی چې هغه پلار مړي او دا هغه 15 کالونه کم عمری نو دا اصل کی یتیم ویلې شي جنې کاله کی او دا نه باندې مفسرین ویلي چې مور یې مړی دا هم یتیم دی
اصح دادا چې پلار یې مړی او واړه دي پاتې شي دغه د ایمان وي والمساکین خپل مسکینانو سره وقولوا للناس خلقوا حسنا خبرا هر چا سره چې ملاویږي نو بخا اخلاق باندې د مور پلار بارکه قرآن کریم ډېرو آیاتونو کې چې د مور پلار سره ښه سلوک د هغې امر کړی او سورة نساء کې راځي دارنګې سورة بني اسرائیل کې به راځي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هلته بیا وایي چې د مور او پلار په مخکې به اوهم نه کوي وأقيموا الصلاة أو منځ کوئ وآتوا الزکاة زکات ورکوئ ثم تولیتم بیا مخ واړو تاسو إلا قلیلا منکم مگر لږ ستاسو نه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی هغه تاسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم نه ای العمل افضل کوم عمل چې هغه ډیر افضل دی نبی صلی الله علیه وسلم ته الصلاة علی وقتها مونږ په خپل ټیم باندې به تاسو کو چې بیا کوم یو هغه بر والدین د مور او پلار سره ښه سلوک کول او بیا ما تاسو کو ثم قال الجهاد فی سبیل الله دا الله په لاره کې جهاد دا نه بل یو کس راغی حدیث کې راځي چې ابن کثیر هغه روایت کړی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چا سره خو کماوي امک دا مو سره خو کا بیا یو دوی نو بیا دی امک درې پیری چې خپل مو سره خو کا بیا د پوسو کو چا سره خو کومیا با لا سره او بیا دا غي نو چې کوم تاسو نږدې دي او دې سره خسر وکړو نو دا الله فرمایي چې تاسو به مخواړو مګر له تاسو نه یعنی لکه کسان د موسی علیه السلام خبره ومنله یا لکه کسان چې ایمان راوړی دی وانتم موردون تاسو نه خړونکي تولیتم یعنی تاسو مخواړو د دې نه ظاهر کې او اعراض کو پزړه کې دي انتم موردون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أو يذكر وأخذت وعلى واغسر مستعصنا لا تسفكون دماءكم جنوتي وويمين ديوبل ولا تخرجون أنفسكم ومباسي يخرجكم من دياركم ذكور مستعصنا ثم أخرجتم بأتاسوا إخراركم وأنتم تشهدون تاسوا عزروي تاسوا لديك وهاني ثم أنتم هؤلاء بيتاسو إذا خلق تقتلون أنفسكم دا خلق وجركم يوبلا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ويستوي أولا استاسنا تقولون دينا تظاهرون عليهم غلبا وقل عليهم بديمني بالإسم والعدوان وهنا سرى وزيادة سرى وفسيري مثل دي في مدينة دا څلور پنځه قبیلې پاتې کېږي اوس او خزرج دا د مدینې ریخات کې پاتې کېږي او بنو نذیر او بنو قریظه دا یهود او بنو قینقاع دا درې قبیلې دا په اطراف د مدینه کې پاتې کېږي زمون استاد محترم حضرت محتمیم صاحب رحمت الله علیه د شاپور هغه د آیات ډېر خلک او دا خلک
چې هغه اوس او خزرجو وروسته ایمان راوړ دوی ته بیا انصار وایي دیو چې د جاهلیت کې د بوتانو عبادت کوي او د دې په منځ کې چې د جنګونو کې د جهالت يهود د درې قبیلې بنو قینقاع بنو نذیر او قریظه بنو قریظه دا بنو قینقاع او بنو نذیر د دې دوستي ولا خضر سره او بنو قریظه کوم د دې دوستي ولا اوس سره کله چې اوس او خضر په من کې جنگ کېده نو دا قریظه چې دیو بدا اوس ملګرتیا راځه بنو نذیر دا د خضر ملګرتیا راځه دیو کې چې یو بل کې جنگونو شو یو بل په یو وجه سبعون سل او بیا چې واپس لاړ بیا وی دا خو زموږ قبیله د زموږ خلک دی نو فدیه به ورکوله انو به بیا راځو خپل نبی چا ورته وی چې تاسو خو يهودي اهل کتاب او تاسو چې تاسو باندې خدا منه د یو بل وجه تاسو ولې راځي او د سې جنگونه کوي ودا کوم د دوستۍ د وجه بیا ویډیو ورکوي ویډیو کوم کتاب تورات باندې عمل کوي دا ذکر کیدلتا ثم انتم هؤلاء تاسو اذا خلق تقتلون انفسكم وجلكم يوم تقتلون انفسكم وجلكم نفس اخبل يوم وجل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ويستلقون يعدل منكم استاذنا من ديارهم تقولون الذين تظاهرون عليهم ضربك وتاسو بديمني بالاسم والعدوان يا ضربك وتاسو بديمني فكون زيادة سرا وإياتكم وكراشد أوسارا يا رب والتاسو قيل أن تفاتوا تاسو في ديار القرى وهو محرم عليكم ولا حرام حرام رشيد خدا سبحانه إخراجهم مستدري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتاسو إيمان لوڑے ببعض الكتاب كان وتكفرون ببعض أو إنكار کوي د بعضنا يعني تاسو باندې قتل أو يستكبرون دا خو نه دي دا کار تاسو کوي او چې فدیه ورکولي نو تاسو به دغه عمل کوي فما جزاء من يفعل ذلك منكم فسر بدلاشت کیوں کدا کا ساسنا الا خزي مگر شرمی تجد في الحياة الدنيا كجند الدنيا يوم القيامة او برز القيامة يردون وقص بقرشي لا شد عذاب سخذابتا وما الله بغافل عمل الا نخبر عما تعملون دا عملون نجتاسي قوي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة زجر أو تخويف أخرى دا كسان واغستو دي جند الدنيا بالآخرة فوضل الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب نصفت بني بشير عذاب ولا هم ينصرون أو نبت يسعيدات بشير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين